د یخنۍ په سیزن کې به تاسو زیاتره خلک داسې لیدلي چې په نارمل کوم چې د ګرمۍ موسم وي په هغې کې به یې په سر باندې درد نه وي، خو چې کله هم د یخنۍ سیزن شروع شي د دوی په سر باندې به درد شروع شي، په ټول وجود باندې به یې دردونه شروع شي، ټول وجود به یې ځای په ځای باندې خوږېږي، کله به یو ګوله استعمالوي کله به بله ګوله استعمالوي چې یاره د سر درد او وجود دردونه مې ښه شي. د هغې مین وجه څه ده؟ د څه وجې نه راځي؟ تاسو ته وجه ښیم چې کله هم زموږ په باډي کې ډیهایډریشن ډېر زیات سیوا شي، چې کله یخنۍ ډېره زیاته سیوا شي نو په باډي کې ډیهایډریشن سیوا کېږي. څنګه سیوا کېږي؟ ځکه چې موږ په یخنۍ کې اوبه نه څښو، په ګرمۍ کې خو موږ تږي شو چې اوبه وڅښو، په یخنۍ کې خو موږ اوبه څښو نه زموږ اوبو ته اړه کېږي چې موږ اوبه وڅښلی. نو د دې په وجه باندې په انسان په باډي کې چې څومره هم الکترولایټس دي هغې هم امبیلنس شي، مطلب سوډیم دی پوټاشیم دی دا څیزونه په باډي کې کم شي نو باډي څه شي؟ ډیهایډریټ شي، مطلب په وجود کې چې کومه اوبه ده هغه بالکل په کته باندې لاړه شي. نو د دې وجې نه په ټول وجود باندې دردونه ډېر زیات دي. کې مینلی د میډیسن چې دی د دې هېڅ کار نشته که یو سړی پیناډال ګولۍ خوري یا نور داسې پین کیلر څه استعمالوي چې زما د وجود دردونه ښه شي نو د هغې سره دا چرې هم ګزاره نه کوي. نو انسان ته پکار دی چې خپله باډي هایډریټډ ساتي، مطلب چې زموږ په باډي کې څومره هم الکترولایټس دي چې هغه بیلنس وي نو په وجود باندې به دردونه په خپله نه وي، وجود به بالکل نارمل چلیږي لکه څنګه چې د ګرمۍ په سیزن کې چلیږي. بل د دې سره انسان ته پکار دی چې ګرمې اوبه چې څومره دي چې په یخنۍ کې ګرمې اوبه استعمالوي، د دې سره به هم د دوی وجود ډېر زیات برابرېږي. بل نیکسټ چې کوم دی ORS کوم پوڼۍ هم راځي او بوتل هم راځي، په یوه ساشې راولي په 4 ګلاس واټر کې دا ډایلوټ کې حل کې او دا استعمال کې د ورځې یوه پوڼۍ داسې استعمالوي چې یو څو ورځې د استعمال کړو بالکل د وجود دردونه چې څومره هم دي هغه به د دې سره خلاص شي، بغیر میډیکیشن نه به ستا مسله حل کېږي.